عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې په رمضان المبارک کې یو شپه او یو ورځ د الله د پاره اعتکاف وکړو من اعتکف فيه یوما ولیلة یو شپه او یو ورځ اعتکاف وکړو بیدار شه بعد الله تعالی عن النار 70 خنادقا دا اعتکاف کون کی با الله پاک د اور د جهنم نه او یا خندق لري وساتي د یو خندق فاصله د چوڑای او لمبای 1500 کال رفتار دی نو اعتکاف کې کمال شته او که نشته پکې شته پکې سنت کفایي دي په خپل ژوند باندې رحمت للعالمین اعتکاف نه دی پریښی اخیری عشره چې عدکم من النار راځي چې گردنونه پکې د اور د جهنم نه خلاصيږي امام نسائی رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی آقا مبارک فرمایي اول لس شپو ورځو کې مې اعتکاف وکړو لیلۃ القدر مې پکې مونته چې د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده دا یو شپه نو دې کې ما ونه مونته دویمه عشره کې مې اعتکاف وکړو په دې کې مې لیلۃ القدر ونه مونده دریم عشره کې میں اعتکاف اومنتو فوجدت فیها ما دا لیلۃ القدر پدې کې اومنتو فتعین کې د امت د علماء اقوال دي چې دا لیلۃ القدر سوی مشپرازی یو قول دا دی چې الله پاک په دې تمام رمضان کې پټه ساتلې د وجه دا ده چې دا ټول شپې خلک عبادت وکړي او څومره لوی فضیلت دی دویم قول دا دی چې دا 21مه شپه ده دریم قول دا دی چې دا 25مه ده او څلورم قول د 20مه متعلق دی چې دا لیلۃ القدر دک 20مه شپه ده پتاق شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لټوي 20مه 25مه 20مه قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه فرمایي په دې لیلۃ القدر کې 9 حروف دي لیلۃ القدر کې 9 حروف دي او دا درې کرته راغلي دي انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر درې کرته راغلي دي تفسیر مظهری والا قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه فرمایي چې دې کې 9 حروف دي 9 3 27 په دې 20مه باندې ډیر زیات امکان دی دا شپه ډیره زیاته مبارک ای تنزل الملائکه والروح فيها هذا آسمانی فضا د سدرۃ المنتهى نه جبرئیل امین علیہ السلام په خپل شپږو سو نورانی وزر سره د ډیر لوی جمع غفیر او عظیم لخر د ملائکو کې سماء دنیا ته راکوزیږي دا الله په امر سره دا زړونه په دغه شپه باندې نرم شي صله رحمی پکې زیات شي محبت پکې زیات شي د رحمت نری نری باران هم پکې کیږي کله کله ظاهری باران هم په دغه شپه باندې وشي غیر چاپیر چې څومره زناور په اطراف او په مخلوقات او کائناتو کې اوسېږي دی خپل سرکشي پری دي زناور هم سم شي سر پکې لکی د سمندرونو اوبه رب ذوالجلال په دغه شپه باندې خوږي
او د الله په در کې سوي بندگان شته کنه چې دا زړونه سوي د خدای په محبت او د الله په بندګۍ او په عشق باندې په چغو چغو ته په دغه شپه باندې جاړي چې الله ما معاف کړي امت د رسول الله معاف کړي جاړي الله تعالی ته جاړي جړه د نرم زړه کار دی کم زړه چې سختي کنه هغه له جړه نه ورځي سترګونه دا اوخ کې راسېدل دا د نرم زړه کار دی زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر اوصاف او کمالات خو یو کمال ادارو مبارک د زړه په اعتبار ډیر نری و چې داسې به د خوف او خطر خبره واورېده رحمت للعالمین سترګې مبارکې به د اوښکو ډکې شوې هغه بې مثله او بې مثاله غټې غټې د اثر نه ډکې سترګې مبارکې به د اوښکو ډکې شوې او د امت دپاره به رب ذوالجلال ته ډېر ډېر وجړل ډېر جړېدونکې هستي او شخصیت د رب ذوالجلال په دربار کې همه وقت مستجاب الدعوات نبی مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نو د رمضان په اخیری عشره کې کمال داده چې الله ته بنده ډیر زیات اوجاړي کمال داده د خپل ګناه معافي وغواړي د 28مې شپې سحر چې وګوري د هغې نور چې خیږي دا تتی هغه تیزی او رڼا ورکې نه د هغې وجه دا ده چې څومره عظیم لښکر د ملایکو راکوز شوي دي واپس دغه ټیم کې خیږي د هغې وزرو د هغې سوري په وجه باندې نور کم ښکاري مردگانو ته رب لا یزال بخشش کوي او د رحم معاملې ورسره کوي او د انسانانو په زړونو کې الله د رحم معامله پیدا کوي آقا علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما په آخري 10 شپو ورځو کې اعتکاف هم کو او دارنګې لیلۃ القدر مې پکې هم اوموند داسې عظیمه شپه چې د عیسی علیه السلام غوندې صاحب کتاب پیغمبر مبارک د موسی علیه السلام غوندې عظیمه هستی چې دا فضیلت واوري د ارمان یو کاش امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا وي الله دې زمونږ او تاسو ډېر عبادت او طاعات او ذکر اذکار نوافل نصیب یو شپه یو ورځ اعتکاف چې چاو او یا خندق به الله د جهنم نه لري وساتي د یو خندق لمبائی او چوڑائی 1500 کال رفتار دی نو هغه اشخاص هغه مؤمنان چې هغه نورم رجوع ال الله کوي اعتکاف ته ځان تیار کی د الله د رضا د پر ډېر لوی ثواب او اجر دی تفسیر کې برته ان شاء الله نور بیا وضاحت کوم ان شاء الله العزیز فطرانہ او سرسایہ فی کس 240 یا 250 روپے دا د نننی وخت او د ریټ متعلق چې کم دی دا مقرر ده کمی د دینه نشي ورکول او اضافي که چا طاقت کیږي او د دینه سیوای دی ورکول شي مخ کې هم ورکول شي د یو بال بچدار او عیالدار سړی ضرورت چې هغه په ځان ته پوره کی او تر سره کی دا یو قسم صدقه ده د رمضان المبارک چې په روزو کې زمنګ نس کمې بشي شوي وي نو د دې په خاطر او حرمت الله تعالی هغه کمې برابر کی الله دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق را نصیب مسجد کې جمعات کې د رنگ دا کار شروع دی د صفایه تقریبا 55,000 روپے خرچه پراله چنده کې بیا کوشش وکړه د خپل وس طاقت مطابق چې ځان له د آخرت د پاره ذریعہ جوړه کې ډیر وخت شو د دې د رنگ خراب شوی نو صفا شو بوی مزیدار شو رنگ پکې وشو بار بم کیږي دا دننم خلاص شو 55,000 روپے خرچه پر راغلی کړه چا سوس کیږي او ځان له د آخرت اجر او نیکه نور مزید زیاتول غواړي نو بیا چانده چې اوس کیږي هغه کې تاسو بیا برفور حصہ واخلې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا